سبب ورلد کپ کې د افغانستان او د بنگلاديش یو ډیر زیات زبردست میچ دی. آیا افغانستان لوبډله به کوالیفای وکړي د سیمی فائنل میچ لپاره؟ په دې میچ کې یو غټ ټویسټ دی چې په څه طریقه باندې افغانستان لوبډله کوالیفای کولی شي د سیمی فائنل مقابله لپاره. نن چونکې د استرالیا او د انډیا ترمنځ میچ دی په 9 بجې پاکستاني وخت او د افغانستان وخت 9 بجې باندې. که چېرته کې هندوستان یعنی انډیا شکست ورکړو استرالیا ته، نو بیا سبا صرف او صرف افغانستان له میچ ګټلی د بنگلاديش نه ډایرکټ به بیا افغانستان د سیمی فائنل مقابله ته وځي او استرالیا به د ورلد کپ نه بهر شي. ډیر زیات ټویسټینګ مومنت دی په دې کې. هغه وجه دا ده چې استرالیا یو انبیټیبل ټیم او اوس هغه ته هم خطر لته کې دا جوړ شو چې استرالیا ته دا مسله ده چې کېدې شي هغه وځي د ورلد کپ 2024 نه. ډیر زیات عجیبونه کې گیم روان دی. بهرحال نن به کلیر کټ پته ولګي چې چرته کې استرالیا میچ د انډیا نه وګټو، نو بیا دې ته ګورو چې افغانستان ته څومره مارجن سره ګټل دي د میچ د بنگلاديش نه. بیا هغه ځان لقیسی په باندې بیا ځان خبرې کوو. سبا چې کوم د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ میچ دی سحر 15 بجې افغاني وخت او پاکستاني وخت سحر 5 بجې باندې، نو په دې کې ډیر زیات چانس افغانستان ته دی چې دغه میچ په خپل نوم باندې. یو بهرحال دا میچ دی انیثینګ از پوسیبل چې څنګه ما په مخکې ویډیو کې ویلیو چې افغانستان بیللې میچ ګټلی شي، نو ګټلی میچ بیللی هم شي او دغه شانته کې کېږي. دا کرکټ دی، خو بروسه اعتماد دا په خپل لوبډلو په خپل ټیم باندې ساتي. موږ په 13 میچونو باندې خبرو وکړو د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ، نو په دې کې 3 میچونه افغانستان ګټلی دي، 2 میچونه پکې بنگلاديش ګټلی. مین دیټ چې زمونږه پړړه پاغي باندې باری وی آر ډومیننٹ اوور بنگلاديش. دلته کې څه قسم مسله نشته، الله بخیر کې ان شاء الله دعا وکړو د افغانستان لوبډل د باره چې شکست ورکړي د بنگلاديش ټیم ته او بیا کوالیفای وکړي د سیمی فائنل مقابله ته. هم ډیر زیات زبردست میچ دی. نن او سبا میچ کې بالکل افغانستان کلیر کټ پته ولګي چې افغانستان لوبډله کوالیفای کوي سیمی فائنل ته او کنه. ستاسو خپل سره راځي چې آیا افغانستان لوبډله به شکست بنگلاديش ته ورکړي او کنه، آیا افغانستان لوبډله به سیمی فائنل ته کوالیفای وکړي او کنه. اگر سره کمنټ کې شامل کړئ ان شاء الله ملاوي ویډیو کې ترغه د مالک اجازه د الله پامان.